پولیس چارواکي وایي چې د خالي پروز د خیبر پښتونخوا دویم لوی ښار مردان کې تحریک انصاف ګوند د یوې جلسې په مخال د جلسې پارېدلو برخوالو د نګار علي په نوم یو تن په شکمنه توګه د مذهب د سپکاوي په تور وجلې دی. د مردان ضلعې د پولیسو مشر یا ډي پي او نجیب الرحمن ویلي چې دا پیښه د مردان په ساولډیر سیمه کې د پی ټی آی د جلسې په مخال رامنځته شوې ده. د مردان ډي پي او نجیب الرحمن بلابل رسنو ته ویلي چې د نګار په نوم د خلکو په تشدد وجل شوی تن د سیمې یو ملا و. وایي چې د جلسې پارېدلو برخوالو غوښتل چې د وجل کېدو وروسته د هغه مړی خوم وسوځوي، خو پولیسو د دغه اقدام مخه نیولې ده. د پاکستان ایکسپریس رسنۍ لیکلي چې نګار علي د تحریک انصاف را جوړې شوې جلسه کې د پی ټی آی د یو سیمهیز ناظم سید خټک په حواله سوویل چې له هغې وروسته تر خلکو مایک د لاسونو نه وتروړلو او د مذهب په سپکاوي تورن کړو. ډي پي او نجیب الرحمن ویلي کله چې د مولوي نګار علي په ضد خلک راوپارېدل نو د هغه د ژغورنې لپاره پر راښکلو هغه یو دکان ته یوړل شو، خو وایي چې دغلته ورپسې ګڼ شمېر پارېدلي خلک راغلل او هغه یې دومره ووهلو چې ساه یې ورکړه. د پولیسو مشر وایي چې تر وژنې وروسته هم د جلسې ځینو برخوالو غوښتل چې د هغه مړي ته زیان ورسوي، خو وایي چې پولیس په دې کې بریالي شول چې مړي ته د زیان رسولو مخه ونیسي. ډي پي او ویلي چې پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي او چې څه نتیجې ته ورسیږي نو مقدمه به درج کړي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی ښاغلي محمد اعظم خان په دې پیښه د افسوس څرګندونه کړې، ویلي دي چې سیاسي جلسې باید د سیاسي بیانونو پورې محدود وساتل شي. په خپل یو بیان کې وزیر اعلی ویلي چې سیاسي معاملو ته باید د مذهب د رنګ ورکولو نه ډډه وکړل شي. وزیر اعلی اعظم خان ویلي چې ولس باید قانون په لاس کې وانخلي او په داسې معاملو کې د قانون ځان ته لاره برابروي. د وزیر اعلی په بیان کې ویلي شوي چې د دې پیښې په تناظر کې د علما کرامو کردار بې کچه مهم دی، باید چې دوی راوړاندې شي او د امن په ټینګښت او مذهبي همغږۍ کې خپل کردار ترسره کړي. په پاکستان کې په دې وروستو کې د مذهب د سپکاوي په تورونو د وژنو لړۍ کې زیاته چټکتیا لیدل شوې ده. تر دې وړاندې په کال 2019 کې هم د مردان عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان په نوم یو زده کوونکی د مذهب د سپکاوي په تورونو وژل شوی و. د مذهب سپکاوي په پاکستان کې یوه حساسه معامله ګڼل کېږي. په قانون کې د دې سزا مرګ ده، خو تر اوسه پورې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په مقدمو کې د مرګ سزاوار کمتن په سزا عمل نه دی شوی. البته په زیاتره کسانو چې د مذهب د سپکاوي تور پورې کړل شوی نو پارېدلو خلکو په خپل د عدالت نه پیشیشه په تشدد وجلې دي. په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو د غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس په روستي راپور کې ویلي شوی چې کال 2021 کې د پاکستان دننه د مذهب د سپکاوي قانون لاندې د 40 کسانو په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمې درج شوي چې لویه شمېره پکې د شیعه مسلمانانو ده. تیر کال د مذهب د سپکاوي د تورونو په اساس د سریلانکا د وګړي پرینکا کومارا په ګډون 3 کسان د عدالت پرتا وجل شوي دي. د بشري او اقلیتونو د حقوقو فعالان وایي چې په پاکستان کې خلک اکثره د مذهب د سپکاوي لانجمن قانون د شخصي ګټو لپاره کاروي. طالب خان شیرپو، دلبر نیوز، ضلع مردان. پولیس چارواکي